بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر علیه السلام حدیث ته التجار یحشرون یوم القیامة فجارا الا من اتقى وبر وصدق. څه د کوم خال تجارت کوي دا به قیامت ورځې فاجر فاسق ګناهګار راپوڅول شي، ځکه څه په دو کې تقوا ډېره کم وي. تاجر سړی ګوري دنیا کې دوکه‌بازان ما لټوي، بس صرف تاجر خال دوکه‌باز دي او صداقت ورکې بیخي نه وي دغو خلکو کې. پیسه یې داسې روح ته نوتلې وي لکه یو قسم ته تبه سړي ته څه ولګېږي، یا د اوبو والا تبه سړي ته ولګېږي، اوبه څښي خو مړېږي نه او نه، یا جول بکر ونې بیمارۍ سړي ته ولګېږي خورا خو مړېږي نه. دغو خلکو کې ډېر کم حال پیدا کېږي څه د الله پېژندونکی وي، ډېر په مشکل سره به ورکې پیدا کړي. سلو کې چې ته یو کس به ته میلاو شي، څه تجارت کوي که نه هغه نه تمه ماله رسېږي، دا به ښه کس وي، دا به دیانتداره کس وي، دا به ته باندې ښه شی خرڅ کړي. چې ته نه ولټوه وړې سبزۍ خرڅوونکي نه غټ تاجرانو پورې څه هغو د کروړو صیغه کوي، تجارت یې کوي، سوداګانې کوي، وایي د ورکې خالص شی درته نه درکول غواړي، که درکوي هغه بیا خاصو خلکو ته کېږدي، دوکه کوي. نو ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تجارت کوونکو کې هغه سړی به خدای پاک باج کې قیامت ورځې تقوا ورکړي وي، او بل دا څه نیک به اوسېږي، او بل دا څه رښتیا یي. اصل کې دته مصیبت دا ویلوړ ده، که زه چاته دا وښیم چې دا مو 100 روپۍ کې خس دی، تا به نو 110 کې خرڅوم، کیدای شي رانه وانخلي، نښلي به څنګه نه، اخر بیا د نښلي. خو دې خبرې ته ضرورت نشته چې ته یې یارې دا شی مو 1.5 شله کې خس دی، چشته یې ضرورت نشته. یو سړی تپوس کړي د موبایل د څو کې خس دی، زه د نه دوره کې خله جواب دا د څه کار د ورکې نشته، که نه څه مزوره کې خس دی، 4000 کې خرڅوم که خوښ ته وي ټیک ته، که خوښ ته نه وي خپل ګیر لګوه. مخته حدیث ته التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. پیغمبر علیه السلام فرمایي کوم تاجر سره رښتیا یي، رښتیا یي، درویغ نه یي، خیانت دوکه نه کوي، فراډ نه کوي، امانتداره کس وي، دا به قیامت ورځې نبیانو سره او صدیقینو خلکو سره چې کوم صدیق وي د نبي والا ډېر نږدې کس وي، او بل شهیدان شول دو سره به دا خل بیا راپسېږي د شی تجارت کوونکه. پیغمبر علیه السلام روایت ته آیت المنافق ثلاث، منافق سړي کې 3 علامې وي. رښتیا او منافق هغه کې خاص ورکړي، که کوم سړی منافقت ولا کارونه ورکې شروع شي، عملی منافق شروع کړي، هغه کې 3 علامې ورکړي وي. اذا حدث یا اذا حدث کذب، څه خبره کوي درویغ به ورکې خامخا میلاوي، که نور مخامخ ورکې درویغ نشي میلاول خو څنډو څنډو نه به درویغ لغونې ورنه باسي. و اذا وعد اخلف، بل دی څه وعده وکړي بیا مخالفت کوي، عذر دته نه کوي، چېرې بېګا هم د سره وعده کړې وه خفه نه شي، نه بس بیا تو ګرموي ورکې سته ګرم وي. و اذا اؤتمن خان، چې کله ورسره امانات کېږي دی شه امانات ورکړي بیا ورکې خیانت کوي. مخته حدیث ته غټ ګناهونه چې کوم دي ډېر دي، خو دې کې څو ذکر کړي دي. الکبائر غټ ګناهونه، الاشراک بالله ټولو نه اول غټه ګناه دنو کې کفر ده او شرک کول دی الله سره. الله سره ذات کې صفات کې چوک برابر وګڼي، د مخلوق ولا صفات خدای ته جواد کې الله ته ثابت کړي، یا د الله ولا صفات مخلوق ته ثابت کړي، دې ته شرک نیل شي. بل د حقوق الوالدین، امور پلار نه فرمانی کول په جایزو خبرو کې، دا هم غټه ګناه ده. صحیح شی ښایي جایز وي بیا خبره نه مني، او مناسب وایي څه خراب پیار ورکې نه وي، که بیا ګناه خبرې ښایي دته یا دالې دالې په شیانو باندې لګوي بیا ورکې ګناه نشته، بیا که نه مني خیر ده. وقتل النفس، او بل ده څه د یو انسان مړول بغیر د څه جرمه نه، یو سړی مړول شي په 3 واجبو باندې،
یا خو واده کړه سړی وي ګناه به نه ګیر شي سره د ګواهانو څه ګواهي ورباندې شوې وي یې بل سړی مړ کړی یا د بېدینه شي دا 3 کسان مړول شي دین علاوه دنیا کې بل صورت نشته چې څوک قاتل کې او دا قتلون به چونکې حکومت لوس کې دي عامو خلکو ته نشته اجازات والیمین الغموس او بل شه د درویغو قسمونه خوړل سکور شوه نه د تیز یارې بېګا داسې شوي وو یا بېګا داسې شوي قسمونه په خوریاسې شوشه جوړول غواړي مالګه مرچ میلول غواړي چې د هغو نګاب جوړ شي مخته پیغمبر علیه السلام نه روایت ته البر د نیکۍ چې شتیل شي خلکو ته پوسه کړو چې نیکۍ چې شتیل شي حسن الخلق ښه اخلاق نیکۍ تیل شي بس دا نیکۍ ده والاسم د ګناه چې شتیل شي ما حق فی صدر که کوم شی تو زړه کې شک پیدا کی کنه سیر واکن کما کون سو واکن بس دا بیا ګناه د دین اور یاکی ځکه خپل اور کې شکی نور نه صفت واغونی اور کې غوړي وکاره ته وت دا بعد غنی ایت ولی علیه الناس سخال ور باندې خبر شي الله د مال کولی